رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مسلمان بغیر د عذر نه لري، بغیر د عذر یوه روزه وخوري، بیا چې دی ټول عمر روزې ونیسي، د دغه یوې روزې په اندازه باندې ثواب نسي ګټلی. یعنې چې کله یو مسلمان راولاړ شي فرض روزه نه نسي، یوه روزه وخوري په قصدن سره، عذر نه لري، ناجوړه نه وي، مسافر نه وي، یو بل داسې کم یو تکلیف نه وي ورته، بغیر د عذر څخه یوه روزه فقط سره وخوړله، یعنې نه یې ونیولی، دا یوه روزه نه ونیوله، بیا چې دی ټول عمر روزې ونیسېږي، خو د دغه یوې روزې ثواب دی نسي ګټلی. نو ای زما عزتمندو مسلمانانو، نو دا د روزې مبارک میاشت ده، باید مو تاسې د روزې میاشت پرې نږدو، او خاص کر بیا هغه کسانو ته وایم چې هغه ځوانان دي، هر څه کاروبار خو کولی سي لیکن دی روزې نه نیسي، د دې دپاره د افسوس خبره ده. بیلچه ولی سي، نوکري کولی سي، چوکیداري کولی سي، یعنې هر روزانه دی کولی سي، خو روزې نه نیسي. دا یا ساده بیا چې ته د ټول عمر روزې ونیسېږې، خو دغه د فرض د روزې د یوې روزې ثواب هم ته نشې ګټلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د روزهدار لپاره دوې خوشحالي دي. یوه خوشحالي خو دا ده چې کله دی روزه ماتوي، دا خوشحالي ده، روزه ماتی. دومه خوشحالي دا ده چې کله دی د خپل رب سره مخامخ سي، نو دغه روزې په وجه به دی خوشحاله وي.